بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا علما رب. نو مونږه ویډیو کړه چې د مضاعف قاعده نو د مضاعف قاعده یو خو د کتاب په ترتیب باندې کړی دي نو بری کې هر قاعده جدا جدا لیکل مې وی که هر قاعده جدا جدا زوته هم کولی خبره کټوله بجاو ما زوته هم کولی خبر د مضاعف لیکي چې کله دوه حروف د یو جنس نه چلین دا یو کلمه کې راشي. بیا موږ دا ویلو چې کله دوه حروف د یو جنس نه راشي نو دا دوانه حروف دي نو دا با یا با لاولنه ساکن او دویم با متحرک وي او یا با دوانه متحرک وي ها یا با اول ساکن دویم متحرک وي او یا با دوانه متحرک وي که اول ده ساکن او دویم متحرک ده ادغام پکې واجب ده او دې قاعده ته ویل کېږي مد والا قاعده. ٹھیک شولا نو مد والا قاعده څنګه شو چې کله په یو کلمه کې دوه حروف د جنس نه راشي اولنه ساکن دویم متحرک او خو شرط ورل راځي چې دا اولنه ساکن بل کلمې په اخره کې نه فی یوم ادخال شو او کدوانه متحرک وي نو بیا به دوه حال خالی نه وي یا به ما قبل متحرک وي او یا به ما قبل جنه دا بسوي ساکن وي نو که ما قبل متحرکو نو اول ساکن کول او دویم کې ادغام کول سری واجب دي لکه د دې قاعده نوم سره مد چې په اصل کې سو مد ده ورته په حروف دی چې تراغلي دوانه متحرک دي د متجانس اول نه ما قبل دي نه هم متحرک دي نو اول نه ساکن کول او دویم کې ادغام کول مد ده. واو شو به معنی ها خو شرط ورل راځي چې د ثلاثي مجرد په اسم کې با نه راغلي لکه سببون او عللون دننون دته خارج شول. واو شو به معنی ها دته څه شولو خارج دغه کې به قاعده نه چلیږي او کچرتا دو ساکنین ناغلی دي دو متجانسین ناغلی دي دوانه متحرک دي او ما قبل د ساکن دي نو بیا به ګورو چې ما قبل قابل د حرکت ده او که قابل د حرکت نه ده قابل د حرکت ده او که قابل د حرکت نه ده نو که قابل د حرکت وو ها که قابل د حرکت وو نو موږ با د متجانس اول حرکت با ما قبل د نقل کو متجانس اول حرکت با ما قبل د نقل کو او ادغام وکړو پوه شئ لکه یمدو چې په اصل کې وو یم دو سو په اصل کې نو ګورئ دوه متجانسین ناغلي دي دوانه متحرک دي او متجانس اول ما قبل ساکن قابل د حرکت ده نو د دال حرکت ما قبل د نقل کو او ادغام وکړو پوه شو مې معنی او د دې لپاره شرایط څه دي چې ملحق بنوي او بلو د باب افتعال پتا کې بنې راغلي باب افتعال تا کې بنوي لکه ارعا واوا دا ته خارج شو ارعا واوا ته خارج شو جلب بدني برنه خارج شو اول نه بګه اول به مدغم نوي قللت خارج شو او بلو او ساکن با دا حرکت به عارضی نه وي حرکت به عارضی نه لکه اردو دل قوم دا ته خارج اردو دل قوم او کا دو متجانسین ناغلی دوانه متحرک دي ما قبل دې ساکن دي او قابل د حرکت نه لري چې قابل د حرکت نه لري نو حرکت به ما قبل نه نقل کو بلکې په دقه ځای کې با ها اول متجانس با ساکن کو او دویم کې به ادغام وکړو لکه حاجون چې په اصل کې سو حاججون او مویدون په اصل کې مویدون پوه شئ معنی نو دی لولنه قاعده مدون والا قاعده وای فین ته مد دریم ته یمد او سلورم ته حاجون والا قاعده بیا دې نه علاوه منغوي چې دوه قاعده دي سړي چې هغه په دې کتاب کې نشته نه یو دادی چې په متجانسینو کې دویم متجانس دا په حرف علت سره بدلول هم جایز دي لکه 10 چې په اصل کې څنګه ها 10 سبا څنګه سو باندې کې 10 دویم متجانس په سره بل شي 10 د جوړ شي او کله په متجانسینو کې دویم متجانس له حذف کول هم جایز دي لکه فضلتم په اصل کې سو ذللتم پوه شو مې معنی بل قاعده موږ دا ویلو چې کله مضارع مشدد وي مضارع سوي مشدد یعنی مضارع په اخر کې شد راغلی وي
او ما قبل د دې مفتوح یا مکسور وي ما قبل د دې مفتوح یا مکسور وي نو د جواز مداخله دو په وخت کې او د امر حاضر په وخت کې با دا په دوه طریقو په دریو طریقو سره ویل جایز دي اګه ما قبل د دې مضمومو نو په څلورو طریقو سره ویل واجب دي پوه شئ لکه موږ یفر ها نا مضارع راغله مشدد راغله ما قبل د مکسور ته نو په دریو طریقو سره وي نمبر 1 فک ادغام لکه موږ وایو لم یفرر نمبر 2 دویم متجانس مفتوح کول لکه موږ وایو لم یفر او دویم مکسور کول لکه لم یفر نو په دریو طریقو سره او چې کله د ما قبل د مضمومي بیا په څلورو طریقو سره لکه مد امدد لم يمد پوه شو معنی او دغه قاعده موږ په باب افعلال کې هم لګولې و چې په باب افعلال او د باب افعلال نو په دې کې هم لام کلمه مشدد ده مضارع په اخره مشدد ده نو جواز مداخل دو په وخت کې او دا حروف امر حاضر جوړولو په وخت کې با دا ونګه دا وایو پوه شو معنی قاعده به چلو نو پرون تاسو دا یو خو احمرار او استفرار دا ویلو نو اغبرار د دینه تاسو صرف صغیر شروع کړئ یغبر اغبرارا فقلاله کله باندې وایي چې موږ پوه شو ها يغبر اغبرارا فهو مغبر فاغبر يغبر اغبرارا فذاك مغبر مغبر لم يغبر لم يغبر لا يغبر فدې کې بداته یاد ساتي چې پدا لام کلمه باندې شد خامخاله دي لم يغبر لا يغبر لن يغبر لا يغبرن الامر منه اغبرر لتغبرر مجهول ليغبرر ليغبرر اغبرن لتغبرن والنهي عنه لا تغبرر مغبر دا یاد کړو په کور کې ما یاد پکې کنه وایي صرف صغیر وایي صرف کبیر الاخضرار سے اسم فاعل اخضرار مخضر د دې اصل څنګه وایي مخضررون سبب اصل کې مخضررون نو څه چل بګو شو دو متجانسان هغه دي او ځان متحرک دي او ما قبل لري متحرک دي نو دا کوم قاعده دی چې موږ را ساتي نکړه ماده نو څنګه شو مخزرن مخزران مخزرين مخزرون مخزرة واستاذ سوق چاله مخزرة اصل مخزرات الاخبرار سے فعل مضارع مثبت معلوم اغبرار اغبر يغبر يغبران ځان جوړوي يغبران اغبر ده غلط تسويه ولا يغبران يغبرون تغبران تغبررنا به ولی به تغبررنا ځان ما جوړوي تغبررنا
من ویلو چې دو ساکنین ناغلی ورته خبرین نه باقاعده ول نه چریږي ځا تاسو ماته وای جواب تاسو راکړئ ها من ویلو په متجانسینو کې یا خودبانا متحرک پکار دي یا لولنه متحرک او دویم لولنه ساکن دویم متحرک پکار دي او دلته الاول متحرک او دویم ساکن دي نو بدی کې باقاعده نه چلیږي نو ګردا موږ ته وای یغبروا یغبران یغبرونا تغبروا تغبران یغبرنا تغبروا تغبران تغبرونا تغبرین تغبران تغبرنا اغبروا وصدقت بس یږي چې دې د جمع مؤنث دا په مجهول کې لګا دقه نه ته مجهول وایا یغبروا یغبران یغبررنا تغبروا تغبران اغبروا ګوره چې تعالی قاعده قانون درته کنه نو بیا بدل لیکن کې فقیر جوړه وستا سودا ګردان دي شوې چې دې چې پارا باندې را خو پار دې کې مشدد ده د تاسو سمای چې وای تاسو شروع کوي یغبروا یغبران یغبرونا تغبروا تغبران یغبررنا یغبررنا دا غلط ده یغبررنا پوه شو به معنی الاشهباب سے الاشهباب سے فعل نہیں غائب مجهول لا يشهب لا يشهب لا يشهبان درې طریقو باندې وای کنه مجهول نه غائب مجهول دا غائب سے په درې پیری وای کنه لا يشهب لا يشهب لا يشهب لا يشهب مجهول لا يشهب لا يشهب لا يشهب لا يشهب لا يشهب لا يشهب لا تشهب لا تشهب لا تشهب لا يشهب لا تشهب لا يشهبنا لا اشهب لا اشهب لا اشهب لا نشهب لا نشهب لا نشهب وانه شوي پدې کې ګورا نہیں څنګه نه ها او بنه کې لا په داخل نشو نو جوازم داخله دو په وخت کې با نو چې لا يشهب بوله نو لا يشهب لا يشهب لا يشهب لا يشهب لا يشهب لا تشهب لا تشهب لا تشهب لا تشهب لا يشهبنا لا اشهب لا اشهب لا اشهب پوښو به معنی لگانو الادهمام درینا امر غائب معلوم و مؤکد معلوم تاکید ثقلا امر غائب معلوم ليدهمنا ليدهمنا اماني ليدهمنا لتدهمن ودل کې قانون نه چلیږي کنه ليدهممنان ليدهممنان لادهمن لندهمن پوه شو دا لګول نه چلیږي ځکه چې اول نه پکې متحرک او دویم ساکن کیږي الاسفرار سے اسم مفعول مصفر مصفرات مصفرتان مصفرات الاسمرار اسمرار سے نہیں دغورا غائب مجهول دادا تیرا کتاب نہیں غائب معلوم مجهول معلوم دے کہ مجهول ہے معلوم نہیں غائب معلوم ہوا ہو لا يسمرن لا تسمرن لا اسمرن لا نسمرن لا يسمرن لا يسمرن لا تسمرن لا اسمرن لا نسمرن الاغبرار سے امر حاضر معلوم نو سوچ کوئی درې پیره اغبر اغبر اغبرر اغبرا اغبرو اغبری اغبرا اغبرنا 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 کې باقاعده ول چلیږي دا قاعده سوچ کوه اول نه متحرک دویم ساکن دی الاخضرار سے مستقبل مؤکد معلوم دغیر خفیفه معلوم لا يخزرن لا يخزرن لا تخزرن تخزرن لا تخزرن لا تخزرن لا اخزرن الادهمام سے فعل ماضی منفی معلوم ما ادهام ما ادهام ما ادهامو ما ادهامت ما ادهامتا ما ادهاممنا ما ادهاممنا بیا مکه ما ادهامت ما ادهام
ولی ما ادهاممتا ما ادهاممتما ما ادهاممتم ما ادهاممته ما ادهاممتو بس ودرېګا په دې کې اوس ګوره دې جب مؤنث غائب نه اخوا قانون نه چلیږي ولی اول نه به متحرک او دویم به ساکن دی مدهام مدهام خدای خیر مدهام مدهاما مدهامو خو به پته دی نه لګي مدهام مدهامت مدهامتا مدهاممنا نه مدهاممتا ما ادهاممتا نو دلته قاعده ولنه چلیږي په دغه ټولو کې دا خبره ده چې قانون په باغ دی کې چلیږي چې کله یا دوانه متحرک وي یا اولنه ساکن به متحرک وي چې په دې سره نو بیا باندې چلیږي الاشهباب سے فعل مستقبل مؤکد منفی بلند مجهول ها لا يشهبن لن يشهب لا يشهب لا يشهبوا لن تشهب لن تشهب لن يشهبنا لن تشهب لن تشهب لن اشهاب الاسمرار سے اسم ظرف مسمر مسمران مسمرین ها دا صفا کا صيغه په کولی کوي هو صيغه کما ته ولي کما لتصفران الاولنی صيغه دا ګوره دا لتصفران وزن لاول لري اصل براو وسخه اصل لو وزن بیا بتاو اساسا نه لتوس ورغه لتوس فران لتفعلنان نو دې اصل بسنګ ها لتصفران لتصفران لتصفرران لتصفرران ها لتصفرران لتصفران دا لتصفرران پکار دي لتصفرران وزن لتفعلنان لتفعللان ګورات بل امونه وګراول ګورای ها وزن به صحیح لتفعلنان وس بدی کې ما د حروف اصلي وخیا صاد فا او را حروف اصلي سری صاد فا او حروف زائد النقل الباب کوه الف او لام کنه الف او سو لام نو دلته کې الف او لام په مقابله کې څو حروف دي الف کو پکې نشته او یو را ده نو زه بولی کوم سو الف او را او د دې نه علاوه چې رقم حروف دي دا زائد په اشتقاق کې کما یو لام ده بل سره تا ده بیا الف ته او بیا سره نون مشدد ده ها بیا راځو وسو دا په سه اقسام کې فعل ده په شش اقسام کې ثلاثی مزید فعل ده په هفت اقسام کې صحیح ده په هفت اقسام کې اوس په دې کې او په مضاف کې څه فرق ده په مضاف کې چې نه دا یو دفاع او د عین په مقابله کې دا حروف د جنس راغلي دسه دفاع او د عین یا د عین او د لام دلته کې دا ځوان حروف د جنس نه خدا د یو حرف په مقابله کې نه د لام په مقابله کې دی لتفعللان مالک لري لتفعللان د دې کې او په مضاف کې څه فرق ده په مضاف کې دا دوه حروف چې د جنس ناراضي لکه ما وې سببون نو سببون پر وزن فاعلون نو دلته کې د دوه حروف د جنس نه د عین او د لام په مقابله کې راغلل او په دې مضاف په دې کې چې دی په دې باب افعلال کې په دې کې هغه یو حرف د لام کلمه چې انده پکې مکرر راځي لام کلمه پکې مکرر راځي پوه شئ معنی نو لتصفران لتصفرران لتفعللان او د دې سه اقسام د څو شش اقسام وي هفت اقسام وي او هفت اقسام کې راځي څه ده صحیح ګور دا منګه کپدی کې دوه حروف د جنس نه راغلیو په دې حروف اصلي کې نو بیا ورته موږ علوم مضاف وایو
او دلته غصات فارا دي نو دې کې موږ دې ته بسوي صحیح بول او بیا د دې دغه دا کوم باس نه لري امر حاضر مجهول امر حاضر مجهول او صيغه تسنیه مذکر گردن وای لتصفرن 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 پوه شو مې معنی